د رسول الله مبارک یو نږدې صحابي د حضرت جابر ابن عبدالله دا د مدینه منورې انصاری صحابي دی او پیغمبر علیه السلام ته ډېر محبوب و ډېر زیاتې خوښ و د پلار په احد کې شهید شوی و عبدالله یې نوم و نو ډېرې قرضونه پې د پاسه وړېدلي و چې پلار یې شهید شو نو حضرت جابر وایي چې ما سره د نور څه فکر نو ما سره د خپل پلار د قرضونو فکر و چې الله زما د پلار د قرضونه به څنګه خلاصېږي او ټولو قرضدارو له مې نیټه ورکړې وه چې باغ کله شوکه شي د کجورو باغ نو زه به تاسو له کجورې در کوم په قرضونو کې خو چې سوچ مې وکړ نو کجورې ډېرې لږې وې او قرضونه ډېر زیات و وی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه چې د الله رسوله زما په پلار ډېر قرضونه دي او زما د باغ چې څومره کجورې دي ډېرې لږې دي زما د پلار قرضونه پې نه خلاصېږي اسم پې نه خلاصېږي نو زه دا قرضداري راغواړم چې د چا قرضونه دي او تاسو هم راشئ نو که هغوی تا وویني نو زما پلار ته څه معافي وکړي دا شته به زه ټولې ورکم ځان ته یو کجور هم نه پرېږدم خو که زما پلار ستا په مخ وبخي نو زما د پلار غاړه به خلاصه شي وی رسول الله مبارک وفرمایل چې ډېره ښه د کجورو شوکه وه او هر قسم کجوره ځان ځان له ډېرې کا د کجورو مختلف قسمونه وی کجوره مې وشوکوله او هره کجوره مې ځان ځان له ډېرې کړه او چې د چا قرضونه ټول مې باغ ته راوغوښتل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او صحابه سره وغیم رالل وی چې قرضونو والا پیغمبر علیه السلام ولید نو ماته سترګې برندې کړې چې دا دې څه چلو کو مونږ خو قرض نه پرېږدو او دا خو تا نبی علیه السلام مونږ له راوسته اوس د پیغمبر مبارک د مخ هم نشو رغړېدلی د هغه خبره به هم منو او دې خوا زمونږ بلا قرضونه دي دا ستا کجوره خو د یو قرضداري د قرض د خلاصېدو نه کېږي شیم دی لږ دی اوس مونږ نشو ماف کولی وی زه د هغې په سترګو پوه شوم چې په ما باندې را برن شو خو رسول الله مبارک هر څه ولیدل هم پوه شو او زما وی چې د ما دا کجورې چې څومره یې دا والی مهرباني وکړې خو زما پلار ته چې څومره قرضونه یې زما پلار وبخې پلار مې په احد کې شهید شوی دی او پلار یې څنګه شهید شوی و دا هم یو عجیبه واقع ده د پلار بوډا و رسول الله مبارک په مدینه منوره کې د زنانو سره پرېښی و چې ته بوډا او ته کمزورې ته جنګ نشې کولی نو ته مهرباني وکړه د زنانو سره ایثار شه وی ښه خو چې کله په احد کې میدان ګرم شو او د رسول الله مبارک غاښونه پکې شهیدان شو پکې مات شو نو مدینې ته اطلاع راورسېدله نو د مدینې نه خلکو غروال ښځو منډې کړې او سړو منډې کړې نو دې غریب خو بوډا و دم توره ځان پسې راښکا او احد ته ځان ورسو خو په صحابو دومره غوبل راغلی و دغه وخت کې یو پروپیګنډه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی صحابو یې قسم دی که موږ په ځان پوهېدو ډېرو صحابو تورې وغورځولې وی چې نبی علیه السلام شهید شو موږ په دنیا کې څه کوو نو دې د صحابو د لاسه غریب په تورو لګېده د خپلو ملګرو د لاسه بوډا او سپینګیرې ولګېده او دا غریب شهید شو بهر کیف وی رسول الله مبارک پوه شو چې دا قرضداري خو قرض نه پرېږدي د سترګو په اشارو باندې پوه شو وی ما ته وی چې ودرېږه صبر وکړه جابر او نبی علیه السلام لاړو څومره کجورې په هغې کې چکر ولګاو چکر یې ولګاو او چې کم پکې غټ ډېرې و هغې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله کېناسته او ما ته وی قرضداري دی یو را مخکې کا ستا څومره کېږي دومره ولا به ورکولې بل را مخکې کا ستا څومره کېږي دومره هغه خپل قرض ورکاو
بل به را مخکې کو ستا څومره کېږي دومره هغه خپل قرض خلاص کو او ما ته وی چې زه در نظم او د دې ډېري ته کښېنه او ټولو له خپل قرضونه ورکوه وی یو له به مې قرض ورکو یو به مې ورکو وی قسم د الله په ذات چې زما په پلار څومره قرضونو ټول خدای پوره کړل او هغه ډېري کې یو کجوره هم کمه نه شوه نور خو سالم پاتې شو نور ډیری خو چې کم ته رسول الله مبارک ناستو یو کجورم پکې کمه نه شوه نو رالم نبی علیه السلام مبارک ته مې وویل الله رسوله زما د پلار قرض خدای خلاص که او چې کم ډیری ته تاسو ناست وی هغه ډیری کې یو کجوره کمه نه د سالم پاتې شو او باقي خو ټول سالم دي الله رسوله ما وی چې زما ټولې کجورې دې ختم شي خو چې زما د پلار بوج سپک شي او غاړه خلاصه شي او قرض پې پات نه شي وی حضور پاک ما ته وی چې ورشه عمر تعالی وایا وی لاړم او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مې الوي وی هغه وی چې جابره چې کوم حضور پاک په کجورو کې چکر ولګاو نو زه پوه شم چې دې کې به خدای برکت اچوي دا هغه وخت سره پوه شم چې دې کې به الله برکت اچوي دا حضرت جابر د حضور پاک ډېر خوښ و ډېره مینه یې وه ورسره نو دا جابر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث نقل کوي او سوی وی حضور پاک او فرمایل اتقوا الظلم اے بندگانو د ظلم نه ځان وساتئ پام کوئ ګوره ظلمونه کې ولی ان الظلم ظلمات یوم القیامه چې چا هم په دنیا کې لږ زیاتې او ظلم هم وکړو نو د قیامت په ورځ ګورې دا ظلم ډېرې زیاتې تیارې جوړېږي د دې ظلم نه به د قیامت تیارې جوړېږي بس ظلم به نه کوئ او زمارونو مونږ خلک ظلم څه ته وایو مونږ دې ته ظلم وایو چې چا نه سپېړه وباسي مونږ دې ته ظلم وایو چې چاته کنځل وکړي مونږ دې ته ظلم وایو چې څوک ناجایزه طریقې سره هغه ته په وجود کې یا په مال کې یا په اولاد کې تکلیف ورسوي بېشک دا هم ظلم دی خو ظلم یو لویه معنا لري زمونږ دا طالبان پې پوهېږي هغې وي الظلم وضع الشی فی غیر محله یا فی غیر موضعه څه مطلب چې الله کم شی پیدا کړی دی او هغه سیز په کم ځای کې څه دپاره الله پیدا کو او هغه پیدا ته والی نو دا انصاف دی او چې کم شی الله کم مقصد له پیدا کړی دی او ته هغه مقصد وانخلې دا ظلم دی زه به درته مثال درکم لکه سترګې الله څه له پیدا کړی دی دې له پیدا کړي چې زه پې د دنیا کار ته وګورم زه پې نیکو ته وګورم زه پې قرآن شریف ته وګورم زه پې د پلار او د مور مخ ته وګورم زه پې د یو مسلمان دوست مخ ته وګورم زه پې د خپلو بچو مخ ته وګورم زه پې د خپلې کور د خور د بیبي د دې مخونو ته وګورم زه تجارت کوم هغې ته پې وګورم زه زمینداري کوم زه پې هغې ته وګورم زه پې خپل کور او خپلې حجرې ته وګورم او که ته د سترګو باندې ګناه کې او ګناه ته پې ګورې دې له خدای سترګې نه دي پیدا کړې او که ته په دې باندې پردو جنکو ته ګورې قسم په خدای که دې له دا سترګې الله پیدا کړي او که دې سترګو باندې د ګناه شي ته ګورې دې ته هم ظلم وایي دا سترګې دې هغه ځای کې استعمال نه کړې چې کم څیز دپاره پروردګار دا سترګې پیدا کړي دي دا ژبه خدای څه له پیدا کړې ده چې ته پې د حق خبرې وکړې ته پې تلاوت وکې ته پې ذکر وکې ته پې د دنیا حلالې خبرې وکې ملګرو سره پې ګپ شپ ولګې د خوشطبع په موقع پې خانده خیر دی دې له هم خدای ژبه پیدا کړې ده رسول الله مبارک هم خوش طبیعتي کړې ده خو لیکن که په ژبه غیبت کې په دې چغلي کې په دې باندې پردې شیطانت کې په دې سندرې وې ګانې پې وې قسم په خدای چې دا د ژبې سره ظلم دی دا ژبه ته هغه ځای کې استعمال نه کړه چې کوم مقصد له پروردګار پیدا کړی دی ستا د لاسونو ستا د خپې چې کوم مقصد له خدای پیدا کړی دی دا اندامونه او ته هغه مقصد واخلې نو دا انصاف شو او که دا اندامونه ته هغه ځای کې استعمال کې چې کوم ځای د استعمال دپاره خدای ستا د لاس او خپې نه دی پیدا کړی نو دا هم ظلم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په لاره تېرېده یو غوی او هغه غوی د پاسه یو سړی د غوی د پاسه وروخته ورسور شو پې او بار یې پې د پاسه ور واچو غوی ورته مخ راوګرځو او هغه خپل مالک ته وایي چې انما انی لم اخلق لهذا زه خو دې له نه یم پیدا چې ته په ما د پاسه سورلی کې
زه خو دې له نیم پیدا چې ته زما د پاسه بارونه وړې انی خلقت للحراست زه خو دې له پیدا یم چې ته په ما باندې پټي کې یوې وکې ته خو دې له پیدا یم فوراً چې رسول الله مبارک دا خبره واورېده نو صحابه خو پریشانه شو چې خوره غوی خبرې کوي غوی ته وګوره خبرو ته ګوره او غوی خپل مالک ته وایي چې زه خو سورلی له نیم پیدا زه خو دې له نیم پیدا چې په ما بارونه وړئ زه خو دې له نیم پیدا چې په ما د پاسه سورلي کې اوهو غوی خبرې کوي بقرة تتکلم غوی خبرې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرماین زما په دی ایمان دی او د ابوبکر او د عمر هم په ایمان دی زما هم په ایمان دی او د ابوبکر او د عمر هم په ایمان دی حالانکه دغه وخت کې نه حضرت ابوبکر او نه حضرت عمر فاروق په دې مجلس کې وو څه مطلب په څه باندې ایمان دی په دې خبره د ایمان دی چې رب العالمین دا قدرت او طاقت لرلی شي چې غوی له د خبرو طاقت ورکي الله په دې قادر دی چې غوی له د خبرو گویایی ورکي او چې څنګه انسان په دې ژبه لګیا دی او خبرې کوي نو رب په دې قادر دی چې غوی له هم په ژبه کې د خبرو طاقت پیدا کولی شي غوی خو لا څه کې غوی خو څه کې د غوی خو بیا هم خوله شته د انسان په شان د غوی خو بیا هم ژبه شته د انسان په شان د غوی خو بیا هم تالو شته د انسان په شان د غوی خو بیا هم غاښونه شته د انسان په شان د غوی خو بیا هم شونډې شته دا څیزونه خو شته دي او غوی چغه مباسي خبرې خو نه کوي خو اوازونه کوي چغه مباسي لیکن د قیامت پر ورځ به خدای پاک زمونږ د لاسونو له او د خپو له او د سترګو له او د غوږونو له هم د خبرو طاقت ورکوي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم په دغه ورځ به موږ په خوله مهر ولګو خوله به بنده کړو وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون او د دې انسان لاس او خپې مراد ترې اندامونه دي د دې انسان اندامونه به لګي او ګوی به ورکوي ای بنده پلان کې د کتاب په ما دا ګناه نه وکړې دی به انکار کوي ما خو دا ګناه نه ده کړې دی به بیا انکار کوي الله نه مې ده کړې نه دی ده کړې نه لاس به وایي په ما دې کړې ده پلان کې دی کې دې کړې ده خپه به وایي په ما دې کړې ده پلان کې دی کې دې کړې ده سترګه به وایي په ما دې کړې ده پلان کې دی کې دې کړې ده په پلان کې هر ورځ دې کړې ده پلان کې قسم ګناه دې کړې ده لګیا وي د اندامونه او دی به ګوی شروع کړي نو دا انسان به غصه شي د خپلو اندامونو ته زه خو تاسو بچ کوم زه خو ستاسو دپاره لګیم او دروغ وایم او د قیامت او د قبر د عذاب نه بچ کوم نو چې تاسو په ځان ګوی کوئ او اور هم خوښ دی نو چې څه هم خوښۍ کوئ الله دا طاقت لري دا قدرت لري نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي زما په دې ایمان دی چې الله طاقت قدرت شته چې غوی له د خبرو طاقت ورکړي زما په دې ایمان دی چې غوی دلته هم شکایت کوي او د قیامت په ورځ به هم د خدای په دربار کې شکایت کوي او دا د ابوبکر او د عمر ایمان دی نو علما لیکي په دغه موقع عمر او ابوبکر نو لیکن پیغمبر علیه السلام د هغوی په ایمان دونه اعتماد وساته چې د خپل ایمان سره د هغوی ایمانونه ملګري کړل زمارونو ظلم نه به ځان ساتو او د خدای نه به هم سوال کوو الله نه به هم سوال کوو چې یا الله موږ د ظلم نه وساته چې نه په ما څوک ظلم وکړي نه په بل چا ظلم وکړم که په ما څوک رسول الله مبارک چې دعاګانې به کولې دا به یې کوله چې یا الله ما له د دې نه امن غواړم ما د دې نه هم بچ کا ان ازلمه چې زه په چا ظلم وکړم او ازلم علی چې په ما ظلم وشي که زه ظالم شم دا هم زما تبعی ده که زه مظلوم شم او بل څوک را سره زیاتې کوي دا هم زما تبعی ده نو موږ هم د خدای نه دا سوال کوو چې ربه موږ دې نه وساته چې په مخلوق ظلم وکړو او دین هم وساته چې په موږ هم مخلوق ظلم وکړي خدای د دواړو نه موږ وساته او د ظالمانو انجام نه قرآن ډک دی فرعون لوی ظالم اول نمبر ظلم خیداو چې وی انا ربکم الاعلی ز ستاسو لوی خدای دا غټ ظلم دی تعالی دا عقل دی له خدای درکړي دا سترګې الله دی لپاره درکړي دي چې د خدای مقابله کې ودرېږه انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای نمبر 1 دویمه سوا بنی اسرائیل اوسېدل په مصر کې دا د یعقوب علیه السلام نوسیو یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته راغی د حضرت یوسف علیه السلام ملاقات لا نو د یعقوب علیه السلام 12 بچیو 12 د دې 12 بچو نه د هغه نسب خور شو
او د مصر د نیمه نه زیات یا نیمه ته برابر دا د یعقوب علیه السلام اولاد شو. د مصر چې کم خپل خلکو ذاتی کم خلکو بادشاهي د هغوی په لاس کې وه، وزیران هغوی فرعون د هغوی نه هغې ته به قبطیان وی. ناغي به د موسی علیه السلام په دې قوم باندې د بني اسرائیلو کې موسی علیه السلام هم وروسته پیدا شوی دی، هارون علیه السلام هم پکې پیدا شوی دی. نو هغوی به په دوی ډېر زیات ظلمونه کول، دا د ټټو کار به په دوی کو، ټټی به پې صفا کول، لارو کوڅو کار دا چوړیانو باندې چې موږ نن کم خدمت کوو، ډیرانونه به په دوی چلول، او په ښځو به وله په کورونو کې خدمتونه کول چې تاسو خو د بار راغلي خلک یا تاسو خو د مصر خلک نه، نو موږ له په کور کې خدمتونه کوئ. په ماشومانو به وله خدمتونه کول، او چې کم کمزوري کارونه به نو ابا بني اسرائیلو کول، د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو د هغوی اولاد به کول دا کارونه. نو فرعون خوب ولیدو، وی زه په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري سور دی، په زمري باندې او چابک ورسره دی، او دی نیغ زما د دربار ته راننوت، او چې دربار ته څنګه راننوت په زمري سور دی، خدای پاکه دا څوک دی؟ او راتلو سره دغه زمري نه کوز شو او زما د تخت له یو لته ورکړه، چې لته یې ورکړه زما تخت پرېوته او زما ګریوان ته لاس واچو او د تخت نه سر د لاندې لاندې راوغورځولو. نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه، وی داسې خوب مې لیدلی دی صاحب، دا زمري باندې چې کم سړی را روانو نو دا د په خیال کې راځي چې دا د کم طرف نه را روانو، سینګ شکل سړی و، یو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روانو، هغه زمونږ نوکران قوم چې کم دی د یعقوب علیه السلام نوسی هغې طرف نه را روانو، او شکل یې هم د هغوی په شان معلومېده. دا هر چا شکل معلومیږي، دا هر قوم د شکل نه پته لګي چې دا د دې قوم سره تعلق لري. لکه اوس د پنجاب نه یو میلمه راغی دلته کېناسته او تاسو ورسره خبرې هم نه کړې، تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب دی. د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی. بیا پښتنو کې هم د بعضې علاقو خلک پیژندلی کېږي چې دا د پلانکې علاقې دی، دا د پلانکې علاقې دی، دا د پلانکې علاقې دی. وی بالکل شکل نه داسې معلومېده چې د یعقوب بني اسرائیلو والا دی، او د هغې د طرف نه هم راغی. وی صاحب د خوب تعبیر دی واضحه دی، څنګه دی؟ وی دوی کې به یو الک پیدا کېږي، بادشاهي به هم د نه اخلي او سر د لاندې به دې غورځوي، او طاقت به ورسره وي، لکه زمري طاقت دی، کونټی په لاس کې او چوکه په لاس کې نیول دا طاقت دی، او ستا دربار ته به نیغ راننوځي، تا کې به دونه جرأت نه چې دې منې کې، او نه به ستا نوکران منې کولی شي. او دا تعبیر او ټولو او بالکل دا تعبیر څوک ورسره بس وی دا چلو که چې دې ته بند تړل پکار دی. سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا ته ځان نشي خلاصولی، مخکې نه به ورته بند تړی، دې ته مخکې نه بند تړل پکار دی. څنګه به بند تړو ورته؟ وی بس اډر کوه او بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي دا مړه کوه، دا ختم کا، به دا هلک باړو پیدا نشي. یعنی دونه قمقلو دومره بې وقوفانو چې رب العالمین د کوم څیز فیصله کړې وي هغې ته څوک بند تړلی شي؟ الله فیصله وکړه چې رب فیصله وکړه سپیره بچی ته هغې ته بند څنګه تړی؟ ته هغې ته بند نشي تړلی. خو دا ردی او خپل سوچو د الله د حکم، د الله د قیدې او د الله د فیصلې په مخ کې د مارونو د انسان تدبیر اس کار نشي کولی. تقدیری مسلو کې تدبیر کار نه کوي، تدبیر فیل کېږي. بیا ته به هر څومره تدبیر استعمال کې، خو چې تقدیری مسله پې راشي او د تقدیر توره پې راشي تدبیر فیل. ته بچې بوځې او ته به په هسپتال کې داخل کې چې دی به بچ شي، خو چې د مرګ توره د الله د طرف نه مقدره پې را پرېوځي هغه تدبیر ختم. د ډاکټر په مخ کې به ته ساه خېږي، په اپریشن تیټر کې به ته ساه خېږي، اکسیجن به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي، د زړه مشین به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي. ولې؟ تا تدبیر وکړو، تدبیر د پاسه د چا توره راله؟ د الله د تقدیر. قسم نه خیر او خلاص. نو سپیره دلته دوکه شو. دغه وخت کې دې سپیره له پکار و چې ویرېدی، او تا ولې ما نه بادشاهي بالي، ولې به سر د لاندې غورځېږم؟ دا هلک به څوک چاک ده کې به طاقت څوک پیدا کوي؟ الله به پیدا کوي. ما خو د خدای مقابله کې د خدای اعلان کړی دی، اوهو دا نه ده پکار. بس
توبه طائب کېدل پکار ورته، لیکن هغه نور موچت شو. اډر یې وویسته، وی بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي هغه وجنې. ظلم زیات شو، دا بل ظلم. هغه الله سره ظلم او ورپسې مخلوق سره ظلم چې په بني اسرائیلو باندې تخپل ټټې پاکې او ته پلارو کوسې جارو کې او ته د هغې په ښځو په ماشومانو په کورونو کې خدمتونه کې او په ټوکې په کارونه کې وډرانونه پې خوری. دغه یو ظلم، دا بل ظلم شروع شو. بس چې کم ماشوم به پیدا کېده په ګاونډ کې پته لګي جاسوسان ګرځېدل، ماشوم بیا راوایي مور مخکې به یې لال کړ چې هغه کولی شي. لیکن زما رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ظالم دې په خپل ظلم باندې سر نه اوچتوي. ظالم دې دا نه وایي چې زه ظلم کوم او ما ته څوک نشي را رسېدی. الله پاک رسول الله مبارک فرمای ان الله لیملی الی الظالم، خدای ظالم له مهلت ورکوي، خو چې کله ونیسي نو بیا ته څوک نشي را خلاصولی. بیا اقا ظالم چغې وباسي په کټ کې پروتي او یو یو چغې د اسمانه پورې خیجي، خو الله بیا رانیولي، بیا راونیسي. مګه خو نخرې کوي، کله یو ځای سوړه وباسي، کله بل ځای سوړه وباسي، کله جامې کرپوي، کله د خوراک شیره ورځي، خو چې کله د لټ هغه سیخ پې د پاسه راغی بس بیا یې سم نشته، خبره ختم. نو نبی علیہ السلام فرمایي زه نه وایم چې الله ظالم له مهلت ورکوي چې کله یې ونیسي بعد بیا نه پرېږدي او نه یې بیا څوک خلاصولی شي. خو زمونږ ایمان دی. الله پاک داسې وکړله چې دا قوم ورته راوچت شو، صاحب دا خو چې دا ماشومان ته وجنې نو دا بوډاګان به مړه شي، دا ځوانان به بوډاګان شي، نو بیا به کال 2 4 10 20 کاله په زموږ خدمت څوک کوي. نو دلته بیا تیر وته وی یو کال وجنې بل کال مه وجنې. نو سپیره بچیا که په دا کم کال کې نه وجنې دی کې هغه پیدا شي څه به کې. نو چې په کم کال وي مه وجنې نو په هغه کال خدای حضرت هارون علیه السلام پیدا کړ، او په کم کال چې وجنې نو په هغه کال الله پاک حضرت موسی علیه السلام پیدا کړ. او چې څنګه موسی علیه السلام الله پیدا کړ نو اقا زینا اطلاع ورسېده پولیس ته چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی. خلکو ته پته لګي چې پولیس والا سنګ په کور را دننه شو، الله دلته د موسی علیه السلام د مور نه عقل وتښتاو. بعضې وخت الله داسې کوي او لګیا د تنور اچوي. د موسی علیه السلام مور تنور اچولی دی او خشاک یې پکې اچولی دی او تنور کې اور بلیږي غرغنډه ده او دا بچی ورسره دلته په دا غیږ کې دی، موسی علیه السلام ورسره دا غیږ کې دی او تنور یې اچولی دی او دقه دی چې کارنده پرې را دننه شو، الله دماغ الټه کړل. بالکل د موسی علیه السلام په مور لیونتوب، لیونی خو نه پوهېږي، موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځو. اوس لیونی خو نه پوهېږي، دغه وخت په خدای جنون راوست. تنور کې چې وغورځو هغې راغلل ماشوم څه شو، دا اوس لیونی ده. ها څه وی خلکو ته تاسو خو مونږ په لیونی پسې راوستو، ټول کور یې ولټو ماشوم کم دی، ښځه خو پاګله ده، لیونی ده. بس هغې واپس لاړل. چې واپس لاړل د موسی علیه السلام د مور په دماغو کې واپس خدای عقل راوستو. او بچی مې څه شو؟ موسی علیه السلام تنور کې پروت دی او ګوته یې خوله کې بنډلې ده او د پیو په ځای هغه روي او راوچت یې کړ. د مظلوم خدای مدد کوي. چې راوچت یې کړه اوس خو پته ولګېده چې دا خو ما نه پرېږدي. اوس بیا راځي الله پاک وتعالی کې واچوي، صندوق جوړ کړ، صندوق یې جوړ او په صندوق کې دا بچی ورواچو او بند یې کا او دریاب ته وروله، دریای نیل ته یې ورغورځو او لور ته وي بچی ځه ورپسې، رو ورپسې ځه چې پته ولګي چې دا صندوق کم خوا ځي. ماشوم صندوق کې پروت دی. اوس چې الله پاک د چا د جون فیصله کړي، قسم په خدای که څوک د څه وباسي، او چې د چا د مرګ فیصله الله کړي بانه ورته جوړېږي. صندوق رو چپه وړي د فرعون دا محل د دریاب په غاړه او د دې دریاب نه یو وله د محل ته دننه تلې وه. نو جبریل علیه السلام وله رو دیکه ورکوي هغه ولې ته یې وله جوړ کړ. په هغه وله کې دننه لاړ،
هلته د فرعون زنانه او وینځې او جنکۍ راغلي دي هغوی دغه چمن کې د لختي په غاړه د هغه ولې په غاړه لګیا دي یا لامبي یا لوبې کوي صندوق ورغی یو څانګه ښکته و هغې سره ونښته او دا صندوق کې څه دي چې راوچت یې که او صندوق یې کلو که خشته ماشوم پکې پروت دی عقل څه وایي اوهو دلته عقل جدا مسله راله اوهو خدایا د دشمن کور ته ورغی کوم دشمن له چې کور یریدو کور له وله ماشوم لاړ اوس به څه کېږي خو چې بی بی آسیې سینګ کو لو کو ماشوم یې راوچت کو سینې پورې ونیوه بس اتفاقی رب د بی بی آسیې په زړه کې د موسی علیه السلام سره مینه واچوله چې فرعون راغی یو خبره درته کوم خو ګورې زما به منې او فرعون په دې عاشق و څه به وایه څه به یو ماشوم مې مونتی دی دقه صندوق راوړه او زما ډېر خوښ دی قرة عین لی ولک ستا دپاره به هم د سترګو ټنډک وي او ته به هم پې خوشحاله او زه به هم پې خوشحاله یم کوم دی دا دی وی ستا دپاره به خو ما دپاره نه دی علما وایي وی که فرعون داسې ویلي چې او دا ماشوم به ستا دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه او ما دپاره به هم د خوشحالۍ ذریعه ممکن ده چې الله فرعون ته ایمان نصیب کړی وي او دې له هم خدای جنت ته رسولی وي لکه د بی بی آسیې په شان دی وایي تا له به ما له به نه 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 آسیې نه پرېږدم هسې نه دا هغه ماشوم نه بې ګوره دا خو زما غېږ له راغی ما سره به لوی شي ستا غېږ کې به لوبې کوي ستا بچې به نو څنګه به ستا دشمن شي تا نه به څنګه بادشاهي والي هغه غلطه خبره پرېوته هغه موسی الله د دشمن په کور کې لوی که او د چا پی ناغشتل چې چا به هم سینې ته اچو پی ناغشتل هغه خور ورسره ده خو پېژني ځان خو نه ښیي ورته یاره وایي زمونږ یو بني اسرائیلو کې یو ښځه پی ډېر خواږه دي کم ماشوم چې سینې ته واچوي نو هغه سینې هر ماشوم اخلي وی ته ورشه راوله ورپسې دا چې لاړه مور ته وی مورې هغه ماشوم خو د فرعون کور ته ورسېد زما رور خو د چا سینه نه علي او جاړي او وایي چې ما ورته ستا هله وی چې دغسې یو ښځه ده او خواږه پی دي هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو هغه پی خوري نو اوس الله څه کوي که دا نیغه تللی وي چې ښه ورځم نو شک به یې پې کو چې هم د دې بچی دی وی نه نه زه پردي بچي ورته واچې نه شم لوبولی چې ځان له کلک کې پې د فرعون کارندګان لاړله او ورته وی چې هغه ښځه خو نه راځي وی ګوره څومره تنخوا چې غواړي مونږ ورکوو او را دي چې زمونږ په دې محل کې زمونږ د ماشوم مونتی دی پی به وله ورکړي د موسی علیه السلام یې نه زه نه شم که دلته یې راکوي را دي کې دلته به وله لوی کړم تنخوا به هم را کوي ډوډۍ به هم را کوي او که دلته یې نه راوړي زه پردو محلونو ته نه شم تللی بی بی آسیې فرعون ته ویل ته به یې وله ولیږو ځه نو ویې ښه ویې لېږول خپل بچی واپس غېږ له خدای راوسته خپل کور له یې وله راوسته تنخوا وله بېله مقرر شو او پروتوکول ورته بېل مقرر دی صاحب د موسی علیه السلام د مور ډېر لوی عزت چې د فرعون بچي له پی ورکوي د فرعون ماشوم له پی ورکوي خلک به راتلل او دې ته به زموږ سفارش وکړه د فرعون ښځې ته زموږ سفارش وکړه ګوره الله پاک چې زموږ پښتانه وایي چې خدای بچ کوي نو سر وله د کاڼي لاندې که خو خدای به بچ کوي داسې ده که نه 60 ډزه سړی لګېدلی دی 60 ډزه او خدای بچ کړی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی 60 ډزه لګېدلی دی بچ شوی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی د زړه مریض دی او ډاکټر ورته وایي بس ستا اپریشن هم نه کېږي ستا شوګر دی ستا داسې بیماري چې ستا اپریشن هم نه کېږي اجمدی ګرځي په بل ټوخی راغلی دی اسپتال ته هم نه دی رسېدلی په لاره دی سوتی ده نظام چلونکی څوک دی الله دی ژوند او مرګ د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي او عزت او ذلت د چا لاس کې دی هم د رب العالمین په لاس کې دی هغه موسی علیه السلام خدای لوی که او هغه فرعون ظالم خدای هلاک که او څنګه یې هلاک که موسی علیه السلام خو خیر قصه اوږده ده هغه ټوله قصه درته نه ویم هغه لوی شو 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 او بیا لړ د شعیب علیه السلام علاقې ته د هغه
کار به داسې و چې فرعون پې پوهېده وستر وده چې دا هلک معلومیږي هغه به کار داسې کو چې فرعون پوهېده هوښیار و چې دا هلک معلومیږي نو بار راوتی دی دوه کسه په جګړه دي یو د موسی علیه السلام قومي دی یو د فرعون قومي دی نو اپې غټ پنډې تړلې دي د موسی علیه السلام دی قومي ته وي دا را سره یو څه د فرعون قومي ورته وایي وایي دا خو نشم وړی دی کې موسی علیه السلام راغی ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي هغه ویل لکه ولې پې ظلم کوې دی د وړي شي چې تی پې وړې وایي هو دی به وړي دا زموږ نوکران دي هغه ویل لکه سم شه ظلم مه کوه وی نه نه په ده خامخا وړم موسی علیه السلام بیچ بچاو کو چې دا شی په یو نسي هغه موسی علیه السلام سره ګرم شو ته خو هم د ده د قومې بس چې موسی علیه السلام سوکو چت که خو چې دی مریلی د شالی وله راو براو که نه نو لاندې را پرېوته و ساتې وته خو د موسی علیه السلام سوک اوس هم پښتو کې خلک ویل که وي د بشیر جان لته نه د موسی علیه السلام سوک ته وایي چې سوک یې ورکه بس سړی په ځمکه پرېوته وخرړېد مړ شو اوس سارله خو پته ونه لګېد د غرمه واړو سوکونه یو موسی علیه السلام خبر دی الله خبر دی یو هغه سړی خبر دی اوس سارله دغه هلک بل چا سره په جګړه دی بیا موسی علیه السلام په لاره تېرېده وی راشه که نه دا سړی په ما ظلم کوي موسی علیه السلام ته تا خدای خلاق کا پرون هم دی یو سره جګړه کوله او نن بل سره جګړه شروع کړې ده اوس بل لا باندې وجنې خبره خو بیچ بچاو چې خو هغه هلک پوه شو چې هغه پرون هم ده وجلی دی هغه لاړ فرعون دربار ته وی صاحب هم هغه هلک دی که نه پرون چې کوم سړی وجلی دی ده وجلی دی ما خو هر څه ولیدل بس موسی علیه السلام ته یو نیک سړی په مجلس کې راغی ویې خپې وباسه وطن نه ځه ستا متعلق فیصله وشوه چې دې مړ کوو دا همغه هلک معلومیږي نو موسی علیه السلام لړ مدین ته پیاده لاړ ډېر مزل یې وکړ ډېر مزل او چې مدین ته ورسېده نو ستړی ستومانه دی غریب او هلته یو کوی دی کوی باندې خلک خپل اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي او دی یو غاړې ته پرېوته سر ته څادر یا تیږه کېښوده او الله ته یې لاس اوچت کړه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زه ستا خیر ته محتاج خیر به ته نازلې او الله ستا خیر ته زه محتاج او واقعي چې د هر چا نه دې نه پوره شي نو بیا به چا ته چغې وې الله ته او الله بیا په بنده مهربانه زویم شکر دی چې د الله شته چې موږ ته چغه ووه مظلوم باندې که ډېر هم ظلم وشي نو دی به چا ته چغه وی الله ته او رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د آه نه او د د فریاد نه د خدای په دربار کې زر رسیدونکی شی بل نشته دا ډېر زر رسي او د مظلوم آه رسول الله مبارک فرمایي دې ته د اسمان دروازې ډېرې زر کولاویږي او دا آه چې الله ته ورسیږي نو رب العالمین څه وایي اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین مدد به دې کوم لږ ساعت پس تینی خو مدد به دې کوم زموږ د پس به خو مدد به دې کوم الله مدد ته اوس ګوره ظالم تم ګوره مظلوم تم ګوره چې خلکو څنګه خپل ګړې چیلی و خان سیراب کړل نو یو غټه تیږه به چې هغه به ګڼو کسانو چتوله او په کوي به یې ښوده نو هغې خلکو هغه تیږه واغېسته او د کوي د پاسه کېښوده لږې شانتې اوبې بار په حوض کې پرېښودی او دا دوه جینکېنې دي هغې خپلې ګړې چیلی منې کوي اخواته نه را پرېږدي خو چې خلکو تیږه کېښوده او بلګې پاتې شوې نو موسی علیه السلام دا جینکو نه تپوس وکړو وړو تاسو څوک یې یاره زمونږ یو بابا دی بوډا دی سپینګیري د هغې لوڼه یو رورم نشته او مونږ به هله دا خپلې ګډه چیلی سیراب کوو چې دا خلک لاړ شي خلکو سره یو ځای مونږ نه ورځو چې هغوی تیږه کېښوده او به خو لږې پاتې شوې بس موسی علیه السلام ورپاسېد او په یوازې هغه تیږه ونیوه او اخوې کړه پیغمبري طاقت دی او کومه بورقه چې به لسو کسو را ایستله په یوازې ګرګړۍ ته وکړو راویې ویستله او جینکولی
هغه ګډې چیلې سیراب کړې جنکې لاړې او موسی علیه السلام بیا سر ولګاو او الله ته محتاج دی چې خدای دا به څه کوو ډېر لرې راغلم شپه به کم ځای تېرو دا به څه کېږي جنکې لاړې پلار ته وایي دا د شعیب علیه السلام لوڼه وي بابا داسې یو هلک دی او بې کسه بې څوکه معلومېږي هېڅ نشته او جامې هم د سفر دی او بابا ډېر مضبوط تکړه دی وی ورشئ واس کې وت نه یو پسې راله او ورته وی ای مرګري زما پلار دی غواړي ان ابي يدعوك بابا مې راته اواز کوي چې تا مې لکه مې ګډې چیلې سیراب کړې د هغې مزدوري درکوي بس ده وی زه ډېره ښه ده ما خو د خدای دپاره کړي دي خو چې سره کوي زه ور به شو سړی که نیک سړی وي نو څه رهنمایي به ترې والم جنۍ مخکې د موسی علیه السلام ورپسې دی نو موسی علیه السلام ورته وایي هغه جنۍ ته وی ای خورکې ته وروسته شه ته چې ما نه مخکې نو د هوا سره ستا د پنسا لقي نو دا وجود دی ما ته ښکاري نو ته وروسته شه او ما له اواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه په دې چلې شعیب علیه السلام له ورسو شعیب علیه السلام چې ورته وکتل معلومات یې ته وکړل وی دغه چل شوی دی وی فکر مه کوه د ظالمانو نه خدای بچ کړئ دلته د فرعون بادشاهي نه چلیږي دغه غم خو دې ختم جنۍ ورته وی بابا ځان سره خو به مزدور نیسې که نه نو دې نه نیسې مزدور له دوه صفته پکار دي یو طاقت اخو موږ ولیده خط مضبوط دی ابورقه د لسو په یوازې راوباسي هغه ته تیږه په یوازې په کوی کې ایښوده یو امانتګري ولا شرط دی نو سړی امانتګرم دی په لارې زما خپو ته نه دي کتلی نو شعیب علیه السلام ورته وایي ای بچی که زما سره دې څه وخت تېر که نو یو لور به درته په نکاح کم 8 کاله را سره تېر که 8 او که 10 دې تېر کړل نو دا به ستا مهرباني وي موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده 10 کاله د شعیب علیه السلام سره تېر کړل 10 او شعیب علیه السلام ورته خپله لور په نکاح کړه او دی ورته وایي موسی علیه السلام چې اوس خو ډېر وخت تېر شوی زه ځم خپل وطن ته مصر ته هلته بس مور به ووینو رور به ووینم او کیدای شي ما څوک نه پېژني 10 کاله ډېره موده ده دا ښځه به هم ځان سره بوځم وی ښځه ګډې چیلې والا ورکړې وي ها ګډې چیلې هم ځان سره واله او دا ښځه دې هم بوځه او دننه ورشه یو چوکه راواله یو کونټی چې په لاره ګډو چیلو ته پې پاڼې غورځئ پاڼې څنډئ چې موسی علیه السلام لړ چوکۍ راواغېسته شعیب علیه السلام ته دا مې راواغېست وی دا کېده بله راواله هغه یې کېښوده بله یې راواغېسته چې څنګه شعیب علیه السلام له راغی بیا هغه کونټی وه نیکبخته زه راته ویم چې دا کېده بله راواله یې کېښوده بله یې راواغېسته هلته 4-5 شپږ کونټۍ پرتې وي چې کمې له به بلې له ګوتې وړه بیا به هغه لاس کې راتله شعیب علیه السلام ته زه بچې دا دې په قسمت ته دا هغه کونټۍ ده چې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزه ځان سره راوړي یو پکې دا وه زه دا ستا نصیب کېده زه وړه په لاره وله خدای بچې م ورکه موسی علیه السلام په کوهې تور په غاړه کې او رب العالمین ورته پیغمبري م ورکړه او چې کله د ښځې بچی کېږي شپه ده او تیاره ده او زل دی نو دغه وخت کې زنانه ته د ګرمو ضرورت یې نو ښځه ورته وایي چې دا به څه کوو دا خو شپه ده نو مخامخ یې اور ولیده نو موسی علیه السلام ښځې ته وایي وی زه ورځم دې اور سره به خامخا څوکي اور بغیر د انسان نه نی نو زه ورځم که څوک انسان یې تاله به راولم چې ستا د دې ماشوم د کېدو خدمت وکړي او که څه ګرم څیزونه کې درته راوړم نو ښځه ورته وایي داسې کار وکړه چې دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي ګورې نو یو خو سپلی په خپو که او بل دا کونټۍ لاس کې واله نو موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده نو چې څنګه لاړه نو هغه یو اونه وه او د هغې نه رڼا ختېدله ظاهر کې داسې معلومېدله لکه چې اور یې خو اور نو دی حیران دی چې خدای د اونې په سر اور بلیږي نو شونټۍ راواغېسته او هغې ته نږدې کړه نو چې نږدې کړه نو هغه اور ته اوچت شو نو چې دې څنګه شونټۍ نږدې کوي نو ورته بره خېږي خدای دا څنګه چل دی نو په دې سوچ کې دی چې د هغې نه ورته آواز شو ای موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک زه ستا رب یم اور نه یم
فخلعنا عليك پڼې وباسه انك بالوادي المقدس طوى دا خو ډېره پاکه علاقه ده پڼې دې وباسه نو دی وی الله کوم ځای اواز داسې راځي د الله اواز یوازې په غوږ نه اورېدلی کېږي د الله اواز انسان په هر اندام اوري د بنده د اواز په شانتې نه چې په غوږ اورېدلی کېږي نو دې سر تاوی راته وایه اینا انت یا رب الله کوم ځای الله کوم ځای رب العالمین ولې دوه معجزې ورکړې او اډر یې ورکوي زه فرعون له ځه وی د هغې خو په ما بدل لا پورې دی فکر مه کوه هېڅ غږ مه کوه هېڅ فکر مه کوه زه له سره مردګرې مه کنه کونټی به دي چې کله هم تکلیف ته پېښېږي دا غورځوه اجدها به ترې جوړېږي او کاغه د نه بل دلیل غوښته نو لاس ترخ کې منډه و بار راوباسه هغې نه به رڼاګانې خېجي وی الله ما له ملګري پکار دی وی زه ستا ورور هارون مې له ملګري کړ چې موسی علیه السلام څنګه راورسېد مصر ته هارون علیه السلام الله خبر کړی ځکه هغه ته پیغمبري میلاو وه هغه استقبال ته ولاړ ورور یې ځان سره کو نیک فرعون له ورغی همقسې وشوه چې کم خوب فرعون لیدلی و نیغ په دربار ورغی او چا کې جرت نو چې ورته وی چې په دې دربار مه راځه دا خو د فرعون دربار دی نیغ ورغی او فرعون ته مخامخ ودرېد هغه یو خوا بل خوا ګو چې دا لږ څنګه راغی کونټی یې ورسره دا څه کوي چا کې جرت نو چې منې کړې وي ته څنګه راغلی لکه ورته وی زه موسی یم ښه پېژنې مې چې تا سره مې کوم وخت تېر کړی دی زه د خدای پیغمبر یم دا مې ورور دی هارون دا هم د خدای پیغمبر دی او موږ راغلي یو او بس ډېره ګناه دی وکړه ډېر ظلم دی وکړه اوس هم الله دله مهلت درکوي توبه وباسه اوس هم الله دې معاف کوي توبه وباسه الله یو منه موږ د خدای رسول ومنه هغه چې خوا دې خوا کول موسی علیه السلام ته الله وی دا کونټی وغورځوه خو چې کونټی وغورځوه د هغې نه وجدها ښامار جوړ شو او فرعون غروال منډه یې کړی زموږ بعضې کتابونه لیکي وی اویا دستونه یې وکړل او څوک وایي شپږ شل یې وکړل نو مې دا دغه وخت کې چا شمېرلی او دستونه څوک د چا شماري خو خیر خلاصه دا ده چې دستونه پې ولګېدل یره پې راله منډه یې وواله او موسی علیه السلام ته شی کنټرول کا چې قابو که اوس که موږ پسې خوله راوچته کړه خو غرق به هم کي دا په الله یره تېروله موسی علیه السلام چې کونټۍ ته ګوتې کړې هغې نه واپس امسا جوړه شوه او ته ستا څه دلیل دی دا دې ونه لید بیا در پرېږدم نه 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 خدای ته وګوره بیا در پرېږدم دې تخت کې در پرېږدم درته موسی علیه السلام لاره وویست دا سره وویست هغې نه رڼا ختېده خو د برګي مرض په شانتې نه پوره رڼا یې کوله څه وایي وایي ته خو جادوګر یې جادوګر دله راغونډوم که تا وګټله ته به په حقه یې که هغې وګټله موږ به په حقه یو ډېره ښه یعنې داسې په موسی علیه السلام د هغه کونټۍ یره تېره شوه چې نه هغه پولیس ته څه ویلی شو نه فوج ته څه ویلی شو غږ یې نه شو کولی هر شي سره به ګزاره وکړي خو چې چا سره کونټۍ وي د هغې نه مار جوړېږي والله که ورسره ګزاره وکړي معمولي غوندې داسې یو جټکه وله یوسه پله به منډه وایي جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ ده جادوګرو لاول د موسی علیه السلام سره خپله خبره وکړه چې که مونږ وکړلو څه به انعام به هم در کوم تنخوا پیسې هم در کوم او تاسو به ټول د قومي اسمبلۍ او د سینټ ممبران به او د صوبایي اسمبلۍ ممبران به غټ غټ ممبران به د غټ غټ ممبران جوړو دا اوس چې کوم ستا د صوبې او د قومي ممبران دي اوس بولي لګېدلې ده ښه یو یو د صوبې اسمبلۍ ممبر په شپږ شپږ کروړه او په اته کروړه خرڅېږي ګډان او چیلي دي ګډان او چیلي چې څنګه خرڅېږي افسوس افسوس خفه کېږئ ما موږ هغه خلک اسمبلو ته لېږلی دي هغه خلک چې نن هغه لکه د حیوانانو په شان خرڅېږي دا زموږ مشران دي زه افسوس کې کله پروزم یو وی هغه غل دی بل وی دا بل غل دی نه پوهېږو چې ساس پکې څوک دی سپریم کورټ وی ته غلې کوزېږه ابل غل دی کوزېږه های کورټ وی نه دا نه دی ابل غل دی دا زموږ مشران دي د خلکو له موږ نوټونه ورکوو دا به زموږ د قوم مشران جوړېږي نن بولي لګېدلې ده ایم پی اګان به خرڅېږي او 8 کروڑ روپو ته پرون ما ته چا وایي چې 8 کروڑ روپو ته ممبر قیمت ورسېد دا خو ډېر لوی
مضبوطه تی دی دومره قیمت خو د بل چا نشته دومره پیسو باندې خرڅېږي د کم قوم منبر به خرڅېږي دغه قوم به دقه سپیرله دغه خنزیر له وټ ورکړي چې کم خنزیر تا نه وټ واغېسته او جومات په جومات او کوټه په کوټه وګرځېد او دی بیا خپل وټ خرڅوي او ځان خرڅوي بهر کې دا پکې ځان له مسله ده خو خبره مې دې پورې کوله دا سوال خو به د خدای نه کوو که نه چې خدایا ممکن خپله یاره پیدا کړي چې مونږ هر وختانه یریږو او خدای زمونږ د دې وطن مشران هم هغه جوړ کړي چې د هغوی په زړه کې ستا یری بس چې ستا یری پړه کینی که نه او صرف زمونږ د خرڅولو دپاره دی نو خدای داسې مه مقرروي بهر کې زما وروڼو جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړي راوړل او امساګانې یې راوړل په میدان یې وغورځول او دومره ماران تې جوړ شو دومره ماران چې حضرت موسی علیه السلام باندې یره راله او قرآن وی وجاءوا بسحر عظیم ډېر لوی سحر یې جوړ ډېر لوی سحر موسی علیه السلام یره چې خدای پاکه دا خو په سوونو نه دي په زرګونو باران دي که د ما کونټۍ نه جوړي یو دین جوړ کړل او دا خو ډېر دي الله یې مه یرېږه ورغورځوه کونټۍ او چې موسی علیه السلام کوټۍ څنګه وغورځوله کونټۍ لګیا شوه او یو خولې په دا یو غاړه کې کړه او بله یې په دا بله غاړه کې کړه خو چې شلقه یې ورکړه ټول یې راغونډ کړل او خوند یې پې ونه وه غونډ یې تېر کړل او کونټۍ والا د موسی علیه السلام مر فرعون طرف ته ور روان شو او چې ورلل نو په هغه د ټیزونو باران شی نیسا شی قابو کا موسی وی نه دې پرې خدای ته وګوره ستا د غرب باندې قسم چې ستا مشی قابو کا غر کې اوس منې که نه منې جادوګر پوه شو مولا پیژني ناتخوان پیژني جادوګر پیژني هغوی پوه جادوګر نه دی ټولو په یو ژبه چغه کړې آمنا برب موسی و هارون زمونږ د موسی او د هارون په رب ایمان ټول مسلمانان شو او فرعون څه وی پرېږدم هم چېته لاس او خپې ده نه پرې کوم ښې لاس او ګس خپه او لښکر یې راوویسته موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه څه وکړم وي داسې وکړه چې دا چې څومره مسلمانان دي ستا د قوم او دا جادوګر هم ټول مسلمانان شو دا واله زره ته لار ښیم ځه الله ورته لار ښوله دوی تلل او فرعون ته اطلاع میلو چې سړي خو د نه وتښتېدل هغه شپږ لکه لښکر د فرعون ورپسې شي موسی علیه السلام ته قوم وایي چې دا په خپله خوښه په دې لار روانې وی نه دا راته الله ښودلې ده وی دا خو په دریاب ورغلې ده اوس به څه کوو هلته دریاب او دې خوا د فرعون لښکر اوس به کیسه په دې لاره ولې رالې موسی علیه السلام الله ته وی الله څوکم فلما تراء الفئتان قال انا لمدرکون قال کلا الله را لاندې کړو هغه دې راورسېدل الله وی نه هېڅ هم نشي کولی ورځه پې دریاب دی ته ور نږدې شې چې نږدې شوې کونټۍ والا یو سا کونټۍ یوړه دریاب کې خدای 12 لارې جوړې کړې هوا پکې وچلېده ځمکه مچه شوه او اړه روکه چې لومبۍ لار د پلانکي قوم دویمه د پلانکي درېیمه د پلانکي چې ازدحام جوړ نه شي هر قوم په خپل اسانه لاړ شي موسی علیه السلام سره د قومه پورې وت او فرعون چې څنګه راغی نو د خپل قوم ته وی هم لیدل دومره زما روب دی چې هلته مو دریاب راته وشلېدل خو چې را نږدې شو که نه نو بیا پې یاره ټرتار پې ولګېد ټرتار یاره هسې نه چې وردن نه شو چې ته غرق نه شو رسول الله مبارک فرمایي وی جبریل علیه السلام راته وی چې اس پې اخوا دې خوا کول اس په مې ورله د قیزې نه ونیولو کړس پې ورکړه را دننه مې کړه او ټول قوم ورپسې په هغه لارو را دننه شو او چې څنګه د دریاب دې میانسته شو موسی علیه السلام اوتې وی بیا وله کونټۍ یوسه چې کونټۍ یوړه دریاب پې وجنګېد شپږ لکه فوج فرعون ټول خدای غرق کړل تباه شو رسول الله مبارک فرمایي بخاری کې حدیث دی چې جبریل علیه السلام راته وی چې ای د الله رسوله ارمان کا هغه وخت دې لیدلی وی ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوویسته او د فرعون په دا خوله کې مې منډله په دا خوله کې زما وروڼو د ظالم انجام تاسو ولید شپږ لکه بعضې علما لا ډېر یادوي شپږو لکو ظالمانو فوج پولیس سره خدای په دریاب غرق او موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو الله حفاظت وکړه
او بیا په کم میدان ته چې موسی علیه السلام لاړ هلته وله من او سلوه راځي ترنجبین راځي سیسی مړزان راځي هغه خوري او د اوریځې سورې پې د پاسه ګرځي او د موسی علیه السلام د معجزې د اوبو نه فایده اخلي هغه وبس کي هغه مصر هغه باغونه هغه کورونه هغه کلي هغه سره هغه سپین ټول خدای موسی علیه السلام او بني اسرائیلو له ورکړل او فرعون د هغه قوم خدای هلاک او تباه کړ دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ظالم له موقع ورکوي خو چې کله ونیسي نو بیا نه پرېږدي او دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الظلم اے بندگانو د ظلم نه ځان وساتئ فإن الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت پر ورځ باندې تیارې وي تیارې بهر کې دې کې څه بعضې خبرې پاتې شوې که موقع وي انشاءالله آینده جمعه به هم پې وپوټې لږ غوندې خبرې وکړو خو صرف دومره خبره تاسو په مخ کې ږدم چې د ظلم نه به ځان ساتو مخلوق خدا باندې ظلم به نه کوو او د خدای نه به دا یو سوال کوه چې الله ممو ظالمان که ممو مظلومان که ظالم شوی بیا تبعی ده که مظلوم شوی نو بیا تبعی ده دا سوال نبی علیہ السلام هم غوښتی دی دا به مونږ هم غواړو او د ظلم په مقصد مې پوه کړی څه ته وایي چې کم اندام کم سیز الله کم څه پیدا کړی دی هغې کې به استعمالی د هغې نه علاوه که د بل سیز کې استعمال کوه دې ته ظلم ویلې کېږي نو نور به انشاءالله آینده جمعه کې که الله مقرره کړه بیان به وکړو رب العالمین ته مو د ظلم نه وساتې خدای مه مو ظالمان کې مه مو مظلومان کې الله ته مو د مخلوق د شر نه وساتې او مخلوق زمونږ د شر نه وساتې